د یو جینۍ ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل د ملګرو ویلې کېږي دا چې دغه چې کومه جینۍ ده او د هغې سره چې کومه بوجۍ ده نو په هغې کې هغه ماشوم پټ کړی دی. د دې ویډیو حقیقت څه دی زه تاسو سره دا ویډیو پلی کومه تاسو خپله وګورئ. بیا د دې ویډیو حوالې سره تاسو ته یو ډېر اهم پیغام در کومه. هغه پیغام ملګرو چې کوم ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دی نو هغه واقع درسره شریک کوم. راځئ دا ویډیو وګورئ چېرته ځئ مه زما سره اوسئ. क्या मसला है? कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, अपने घर जा रही हूँ. बोरी में क्या है? लकड़ी है. इसमें बच्चा है? लकड़ी है. बच्चा है? दिखाओ हमें. हम गरीब लोग हैं भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? ये देखो, ये लकड़ी है. कितने की है? ये मैंने 100 रुपए की ली है. ठीक है जाओ. नंबर तो दो अपना. जूते का नंबर दूं? क्या नंबर है? 6 नंबर. कितने की आती है? 150 की. घर में माँ बहन नहीं है? हैं? तो फिर आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो? वो सोई हुई है. क्या मसला है आपको? नंबर चाहिए यार आपका. बात करनी. जूते का नंबर दो. नहीं यार मैंने तुमसे बात करनी है यार. जूते से कर लेना. बंद कर. ویډیو تاسو وکړه ملګرو دغه جینۍ د هرې قبیلې سره تعلق ساتي. هغې کې زمونږ کار نشته خو دغه هلک دغه جینۍ تنګی او چغې ورپسې وهي او شاته ورپسې ور روان دی او هغه ورته دا وایي چې یاره ته خپله خور مور نه لرې. د هغې باوجود هم دغه تنګی لګیا دی او روان دی پسې. د دې ویډیو خو دغه حقیقت و. بیا په پردو زنانو پسې چغې وهل او هغوی په لارو کوڅو کې تنګول. داسې ډېر نوجوانان به تاسو له راځي مخې زه د سړک په غاړه یا په محله کې د دې لپاره ودرېږم چېرې زه پردی زنانه تنګې کړم. خو دا حدیث شریف دی غالبا ملګرو که غلطېږم نه وایي چې دا په تا باندې قرض دی. دا قرض به د چا نه وځي؟ دا قرض به ستا د خور او د مور نه وځي که چېرې تا پردی زنانه ته په غلط نظر باندې وکتل. دلته زمونږ د علاقه کې ملګرو زمونږ یو ملګری او دا د ډېر وخت خبره ده تقریبا کېږي به د دې دغه 10-15 سال به کېږي. دا د هغې وخت خبره ده. زه ورسره په دوکان کې ناست وم خو هغه کس به څه چل کوو ملګرو چې کله به چینچي را روانه وه نو دا ماشومان به ور ایستل سړک ته. وایي تاسو وګورئ چېرته څه ښه څه پکې دي او که نه. خو زه په دې خبره باندې نه وم پوهېږم ملګرو. زه دننه ناست وم یو ماشوم راننوته ورته ویل لکه ډېر زبردست څیز پکې ناست دی. هغه چینجي چې کله را روانه شوه دغه هلک ورله سړک ته ورووتو. چې سړک ته ورووتو زه دننه ناست وم ملګرو. لږ ساعت بعد دا هلک راننوتو خو په داسې طریقه باندې دا هلک ناست و توبه استغفار چې زه تاسو ته ووایم ملګرو نو په دې هلک کې ساس کې وینه نه وه. کېناست و او دواړه لاس یې دغه شان سر ته نیولي وو ښکته یې کتل او چې کوم ماشومان وو نو هغوی ورپسې خاندل. نو هغه هلک ته خو ما څه ونه ویل چې څه چلو شو خو زه بهر راووتم. ما دغه ماشومانو نه تپوس وکړو. هغې کې یو هوښیار ماشوم و هله ما تپوس وکړو مې بچې دا څه چلو شو. نو هغه ما ته وویل نوید ماما چې دا داسې چل دی چې وایي دا چې کوم دی نو چې کله په چینچۍ کې یو جینۍ ناست دی یا یو زنانه ناست دی نو دا ورته دې ځای کې ودرېږي او هغه جینۍ ته د هغې پورې ګوري چې تر څو پورې هغه چینچي پناه شوي نه وي. نو مې څه چلو شو وایي په دې چینچۍ کې چې دا کوم مونږ اواز وکړو چې یاره جینۍ پکې ناسته ده نو وایي هغې کې د ده مور ناسته وه شاته. نو چې کله دا هغه مور ولیده نو دا ډېر زیات وشرمېدو او ملامته شو او راننوتو دوکان ته. نو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و آله وسلم. داسې ډېر نوجوانان شته که نه ملګرو چې هغوی دا کوشش وي چېرې پردی زنانه تنګې کړو. د هغې دا کوشش وي چې په داسې طریقه باندې ژوند تیر کړو چې هغه ژوند د تیرولو نه وي. نو کوشش وکړئ چې د داسې قصه کارنامو نه ځان وساتئ ځکه چې حدیث تاسو ته ما وویل که نه چې وایي دا قرض دی په انسان باندې. نو ته په خپله باندې سوچ وکړه چې ستا د خور او د لور نه وځي نو آیا ته پې خفه کېږې او که خوشحالېږې ځکه چې دا قرض دی تا څه وکړل
د پردی زنانه سره نو حق به ستا د زنانه نه وځي. خو افسوس په دې خبره موږ له راځي چې د هغې با پرده خور لور نه وځي، ستا نه نه وځي. پکار دی چې د هلک نه وتلی او خلکو ټولې لیدې چېرې ده د پردی زنانه سره بېعزتي کړې وه یا ورته په لارو کوڅه کې ولاړو او د دې هلک نه ووتو. خو داسې ده ملګرو چې موږ پښتانه په دې خور لور باندې ډېر زیات خفه کېږو. نو ځکه الله پاک زمونږ د دغه خور لور نه بیا اخلي. په دغه چې ته ورته په لارو کوڅو کې ودرېږي دا به هم د چا خور لور وي، په دې باندې به هم څوک خفه کېږي. نو چا ته په لارو کوڅو کې مه ودرېږئ ښه، د حیا او د عزت ژوند تیر کوئ. الله جل شانه به درله داسې ښځه درکړي چې تاسو به حیران یې. خو که چېرې په لارو کوڅو کې ودرېږې نو اکثر دا هلکان چې کوم وي دا په داسې غولو باندې واوړي چې بیا وایي لکه داسې چلو شو. ځکه چې په لارو کوڅو کې اکثر داسې جنۍ سره لین دین واخلي چې د هغې د زرو د نورو سره یارانه وي. نو چې کله هغه جنۍ کور ته راولي نو بیا وروسته ژوند صحیح ذلیل او رسوایي. ویډیو پیغام لازمي مخکې شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. که چېرې زموږ د دې ویډیو نه څه اصلاح ورشي نو ډېره به ښه وي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد، تل دې وي، آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.